قل للمؤمنين وایا مؤمنانو سړو ته یغضوا من ابصارهم شکت ساتي من ابصارهم باز نظرونه داغیو دا من د پاره تبعیض دی هغه نظر چې پردې خزي باندې لګي به ضرورت د ضرورت په بنا به وکتل شي ته خو زبانه شي خرڅه او صرف بدینه ته ګوري چې رز دا معلومه کما چې سبا را باندې بل څوک را پسې شیران وړي صرف تعین د پارک نظر دی کو خیر ہے گوئی کی دی ته نظر او کو خیر ہے یره سبا په گوئی کوم خطا په کې نشم دا جایز شو ځکه من ابصارهم به ضرورت ته ګورې نه ويحفظوا فروجهم حفاظت بکې د خپل عورتونو د کلاولو نه هم او د استعمالولو نه هم کلاوي به هم نه همدارنګ استعمالي به هم نه او به دا دوانه جمع کړه حفاظت د عورتونو او د نظر ساتلو ولدا یو سبب او نتیجه ده انسان چې کړه د نظر حفاظت نه کوي داغه د وجنه به په کشف العورت کې واقع کیږي نه فواحش کې استواقع شي پردو خو زبان نظر ولګي داغه د وجنه اس طرف ته په بدن ملک کې واقع شي چې نظر دې ساتلو دې رب دې الله بچ گئی همدا وجه ده چې الله تعالی امر مکه په غض البصر کو پھر است امر کو په حفاظت د عورت قلی ویل قلا د مؤمنانو ته ویوا دا قلی للمؤمنین ذکر ویل اشاره وکړه ته دیو ته پیغمبر څنګه خبره وکي نو سم دواره مېنی ته دا خبره وکړه مؤمنانو ته خطاب وکړو دې د وجنا چې دی حقدار د مخاطبین دی یو او بل اصل کې د دیو درجات الله په دې کارونو پورته کوي دا من د پاره د تبعیض شو هدي تبعیض فائدہ یو دا چې د بعض زنانه نه د بعض نظر حفاظت بکې اوس کستا محارم ته ګوري جایز ده استاد مور باندې نظر ولګېدو په خور دې نظر ولګېدو ورېره خرزه پلوریانو دې نظر ولګېدو دا غي په موازه او د زینت خیر دا نه دي محارم نه دي هغه ته نظر کول به جایز نه دي ذالک ازکا لهم دا د نظر حفاظت او د عورتونو حفاظت ازکا لهم ډیر پاک انکه دي د زړونو د پاره ازکا دې سبه زړه ډیر پاکي همدارنګه نفسونه هم پاکي ځکه فحشا بدکاری طرف ته به سره توجه ناراضي نبي هغه طرف ته اعلان راځي ان الله خبير بما يصنعون یقینا الله تعالی خبردار دی بما يصنعون پاسه چې کوي په دې کې میرا ور کوي مؤمنانو ته مخالفت بنه کوي ساس اعمال الله ته معلوم دي سزا بدل درکې وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن اوس خطاب کوي مؤمنو خصوصا تاسو هم د خپل نظر او د عورتونو حفاظت وکوي وقل للمؤمنات او يا مؤمنو خصوصا يغضضن من ابصارهن شقت ساتي من ابصارهن نظر نخبل دلته مغه من تبعیض شو بعض نظر دي ساتي ضرورت ته بکی نه ويحفظنا حفاظتم کی فروجهن د خپل عورتونو اما کی قل للمؤمنین کی دا داخلي وي دا اکثر قران کې خطاب سړو ته کیږي خزي پاغي کې داخلي لیکن دلته الله مستقل حکم کوي تا حفاظت د نظر او حفاظت د عورت دا خصوصي خطاب او تذکر وکړلو د پاره د تاکید او د پاره د بیان د دی لکه ګوره سړی د پاره دا جایز نه دي چې پردې خزي ته وګوري مگر پاغه مطابق چې کوم شریعت مقرر کړه ہے
دغه څه خزل هم دا جایز نه دي چې سړی ته وګوري ځکه دواړو نظر نه فساد پیدا کیږي دیو جن نظر حفاظت وکړي ولا یبدین زینتهن اوس دې نه رستو وتوي ډول ډال بم نه کار کې ولا یبدین نه بکار کې زینتهن اغزینه ډول زینتهن زینت نه مراد ده الا ما ظهر منها نبکار کې زینتهن خپل ډول الا ما ظهر منها مگر کم چې تراکار شو عبد الله بن مسعود تفسیر نقل له زینت نه مراد جامع نه هغه ډول ډال جامع هم چاته نه کار کوي کوم چې ظاهري برقوا هغه په پاسه پرتو خیره دې معنا ده یا الا ما ظهر منها سعيد بن جبير او زاين قول نقل له الوجه والكفان خیر کمخت کار شکلا سنه کار کړه پاسنه جامع کار کړه چا تفسیر دا کړه الا ما ظهر منها باختیار تخکار شو هوا په ولګیدل او است پردا ولا لری کړه به اختیار کار شو خیر تلوا سبزان پټي بیا هغه مسله اختلافي ده علماء منځ کې الا ما ظهر منها د جمهور مذهب دا ده چې د خزې مخ او لاسونه عورت ته د کار کول جایز نه دي هغه الا ما ظهر منها ظاهري کپړو غستل ده ځان به پټي مګر برقه پلار باندې طلاق کارش و خیره پړونه برقه او پټول نه شي کنه ځکه به داګه د پاسه بل اچي بیا غب د پاسه بیا بل اچي بیا بل اچي نو بیا خو وس نه وځي کنه بس ظاهري پړونه برقه خیره د جمهور مذهب ده دا بعض علماء مذهب هغه ده چې د زنانه مخ چې ډول ډال او زینت نه کړه سنگار نه کړه او دارنګ ورغوي چې سنگار نه کړه کدارا کار شو خیره عورت نه ده الا ما ظهر بنا پاغيوان حمل کوي عبد الله ابن عباس ودینه نقل لی بس کپان وجه او یا الكحل والسوار والخضاب رانجشو سترګې کولاوي کړي لا سرا کولاو کو په دې کې صحیح قول غدا ده چې بارځه کې زنانه د پاره مخ کولاول د جایز نه دي وجدار چې ټول فساد او فتنه دي نه ولاړيږي کور کې کدا کار شو مثلا یو کور کې رونه وزيږي هر یو خدان ځان له کور وس نشتا هغه به کور کې اوسورندار نه وي لاس په ورندار نه ور کوي ناروا ده ورندار سب ځان لکینی نه هغه جایز نه ده ورندار هغه زینت او ډول تب ګوري نه هغه ورندار د نور سره شریک وا او د کور کې د په نظر ولګي دو خیره ځان له خلوت غیر لاس ور کول هغه جایز نه دي هغه پردې قضا ده هغه سي ترلور والا انسان متهم نه کمال ده او کور کې سړی شریک وزيږي خیره کې په نظر ولګي دو اگر کې احتیاط هغه ده چې اختلاط نه کړی شي ځکه دینه فسادات لاړي نو دنا کور کې د محققینو په قول عمل وکي او بار د جمهور په قول باندې عمل وکي الا لبولتنا وليضربنا ودي وي بخمورين خپل پړونی علاج یو بن خپل گریوانو نو گریوان په پټي تیر پارجي
سینې ښکاره نشي ځکه دا مواضع د زینت دي ولا یبدینا ندی ښکاره کی زینتهن هغه زید ډول الا لبعولتهن مگر د پاره د خپل خاوندانو خاوند پر خو اجازه ده د خزي هر زید ډول تکتلش شریعت له جایز کړي او ابایګن یا پلارانو د خزو ته دې په زینو ډول باندې مثلا سینه دا مټی دی دې باندې ک نظر ولګي دو خیر او ابای بعولتهن یا پلاران د خاوندانو سخران دغه سخرم د خزي د پاره محرم ده او ابد نکاح حرام ده ولا او ابنای کنا یا خپل زامن دي د خزي خیره ک مواضع د زینت او تکار شو او ابنای بعولتهن یا بنزي دې نه ده تبلی خزي د خاون بچی چې بنزي وته وي نو کاغه ته مواضع د زینت کار شو خیره ځکه دا نکاح حرام ده او اخوان یا خپل رونا کاغه ته مواضع د زینت کار شو خیره او بني اخوان یا زامن درونو ورینو چوته وي خیره کورینو ته مواضع د زینت کار شو او بني اخواتین دو خوران چوته وي او نساء کن یا خزي مؤمنه او ما ملکت ایمانون یا غچ مالکی خلاصون داغیو او التابعین او ما ملکت ایمانون دا عام علماء رائے دا چې ما ملکت ایمانون مراد غلامان دي سړی ته مراد دي ارجی انذری اپاو نسائن کی خدا اخری دي کنه بیا د غلام چې کله تهمت پکې نه وو زنانه مالک ته 70 باندې کوي حدیث په دې گواهی په دې سید المصیب قول الله د احناف په مذهب هم ده چې دلته مراد ته نه انزی دی او ما ملکت ایمانون اور جو غلام دی نو مالک به خپل غلام نه 70 کوي لیکن راجح قول ولا نه ده نبی صلی الله علیه وسلم ځان سره غلام راوستو فاطمه ته فاطمه سے پورا پڑھو نے جزانے پڑھ کڑا ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم تو لا باس علی کیس پروا نشتا زد پلارم دستا غلام دے خیر ہے کہ موازی زینت باندې موږ نظر ولګې تو عاشر زنانا داغي غلامو هغه نه 70 نه کو او سلامو چې په غلام باندې روپۍ د کتابت وا نو مالک ته څنګه شي کوله 70 ته نه کوي خیر او التابعين یا غنو کران غیر اولی الارباع چې ندي خاوند شاوت من الرجال سړونا تابع مزدور ده سپینګیره ده سپینګرتوب د وجنه یا د بیماری د وجنه شهوات ختم شي دي سره دې طرف ته خیال ناراضي خیر ہے کہ د سړي نه د خزي سترونو کو مواضع د زینت احکار کړ تابع نو کرته وي چې په کور کې کار کوي خدمت کوي هغه شهوت نو په کور کې به د هغه د آزاد پر قتل هغه جایز نه دي ځکه دنه فسادات ولاړيږي التابعين غیر ورته من الرجال او الطفل الذين يا غما شمان لم يظهروا على عورات النساء چې نه پويږي پاورتونو د زنانا دې قصو نه پويږي خیر کدي معشوم نه سترونه کو دینه په خیر ټولونه وستر کوي ولا يضربن بارجلين نو ندي وي بارجلين نخفيق پله ليعلم ما يخفين دیر پار چې معلوم شي ما يخفين من زینتين کم چې پټي دا خزي من زینتين نخپل ډول مثال په تور پلار جزي کنا پلار بده سي نزي چې داغه د وجه نه بنگړي او یا کم زینت والا چوری یا شرنګ شرنګو کی
او سړو ته په لار باندې پته ولګي ځکه دې په ذریعہ باندې دعوت فتنې ته ورکول دا ونه کوي را درم نه بیر جوړ نه نو ودا سي چپړې سندل اچي داغه نکړه کړکېږي دا نقصان دي ځان د پاره دا هغه باندې خپې کې داغه د وجنه خطرې څوک نه غورځيږي وتوبوا الى الله جميعا توبو باسی الله تعالی تاسو ټول ایها المؤمنون اے مؤمنانو لعلکم تفلحون دیر پای تاسو کامیاب شئ به دې کیوں ګورئ ترې په کې ذکر نه کو ماما هم په کې ذکر نه کو وجه دا ده چې تر او ماما په پلار کې داخل نه ترنم 70 نه د خځې د ماما نم 70 نه دا غي په ځای کې ده ولې عائشہ رضی الله عنها رضاعی تر راغله نبی صلی الله علیه وسلم اجازه وغوښته نبی صلی الله علیه وسلم تل فلیل جاله کې دا دې پتا باندې راشي ځکه دا ستا تر ده رضاعی تر نه 70 نشتا نسبی تر نه هم 70 نه ماما نم 70 نه هغه ابا کې داخل شو وتوبوا الى الله جميعا توبو باسی تاسو الله ته ټول په یوځه ايها المؤمنون اي مؤمنانو لعلكم تفلحون در پای تاسو کامیاب شئ الله تاسو کامیاب کی وانكحوا الايام منكم الصالحين من عبادكم صلی الله بالقانون بیانای نکاح آسان کوي عام کوي دې زغه فحشا او بدکارۍ نه ختم شي غلامان دي هغه لم اجازه دي نکاحونه ور کوي الکان دي نکاحونه کوي جنکو تمر کاوټونه ما جوړاوي نکاح کې ور کولې پکار دي نه زم پیدا شو چې حالات کنټرول کیږي وان کې خطاب د اولیاء همدارنګي مالکانو ته په نکاح ور کوي تاسو الایام منکم اغا ایاما هغه ته ویل کیږي داغه خاون نه خاون دی نشته خاون دا اپ نکاح باندې ور کوي والصالحین همدارنګي نیکان من عبادکم د غلامان استاسنا ستا غلام دی دیندار سړی دی نیک سړی دی وګوره دا اختیار په نکاح کې نه مالک جو ته اجازه ورنکي نو دلته مالک ته وی خیر دی ته مقور کړي نکاح کنه دې چې نکاح وکي په معاشره کې هغه بدکارانو اسباب ختميږي و امائکم استاسو انزه دا ته په خپل پیدا نه اله بل په نکاح ورکا هغه به فایده اخلي خدمت به تعالی کوي او نور فایده به تیغه اخلي د نکاح د وجنه تعالی مخ کې جایز و په ملک وانه او چې کله بل په نکاح ورکا اوس به پیدا غسل تعالی جایز نه پتا حرام شو زین ډول زیات به مولانا ګوره یکونو فقراء کچر توی دی فقیران یغنیهم الله من فضله غنی بکی الله تعالی دی ولرا من فضله د خپل فضل وسینشتا د دې واده پوج باندې به الله تعالی اسباب ول پیدا کی غنا ولور کی والله واسع علیم الله پراخر او سن کې خپل بندگانو علیم پوی ده واسع علیم کی اشاره کړ دیتا ډیر کسان د واده نه مخکې فقیرانو واده نه رسول الله غنیان کړی دي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاث حق علی الله درې کسان دي حق دی په الله تعالی باندې داغي سمادت کول یو د الناکح یرید العفاف نکاح کوونکې چې دا اراده د پاکي دي غرض د پاره چې د فحشانه بچم
الله به د تعاون او مدد کوي. دویم المکاتب یرید الاداء، غلام د خپل مالک سے کتابت وکړو او اراده دا و چې زول پیسې ورکم د غلامین آزاد شم، سب الله تعاون او مدد کوي. او دریم غازی فی سبیل الله، الله په لار کې څوک وتلی دی دا سب الله تعاون او مدد وکړي. والله واسع، الله پراخ غنا والا ده، دا خزانه ختمیږي نه. او علیم پوی ده حالات د بندگانو باندې، الله نه کم پټ پټ پاتې نه دي، دې په حالات الله خبر ده. غنا ول خپل فضل نه ورکی. وليستعفف الذين وصبوا الحكم بیان ای د عفت وعده د تنه ملاویږي خزانشته چويږي یا وست سنشته د نکاح کولو، نو بیا به تسکه اسباب د پاکي به استعمال. وليستعفف او کوشش دیو کی په پاکي کې د خپل ځان سپاب څه ده، ځان ساتلو د بد پاشا او بد کارونه. الذين كسان لا يجدون نکاحا، چې نه مند کې نکاح، اسباب د نکاح اس اسباب د نکاح ته آسان نه دي. ولی مال سنشتا یا خزي نه ملاويږي یا د څه خزانشتره چې د مزاج مطابق دا د خوخي کوشش کوي خوشته اعلان نو څه دیو کی دی بالکل ځان ساتي د دې کارونو نه لا جن نکاح ټول ته شامل شو. حتى يغنيهم الله، تر دې چې غني کې الله تعالی دی ولرا من فضله د خپل فضل الله. حتى يغنيهم الله من فضله، فضل هغه دار چې الله ول پیسې ورکی وسو طاقت ول ورکی او یا خذ الله پیدا کړي مزاج مطابق تر اق وخت پورې اسباب استعمال کړي عفت رجی دي نسی دارنګي عباداتو کی ځان منامک کی او څونه اسباب چې دې طرف ته دعوت ورکړي دا غنه ځان وساتي. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، وزدل توي غلامان کم کوي دې سم معاشره پاکي ولې هغه په خپل کار چی کسب باندې ولګي خپل کور بزان له تیارای ولې ژوندۍ بزان روانه کی نو معاشره کې با پاکي راځي. والذین واکسان یبتغون الکتاب، چې لټي کتابت مما ملکت ایمانکم دا غنه چې مالک دی خلاص نستاسو، فکاتبوهم تاسو دا غیڅ کتابت کوي. ان علمتم فيهم خيرا، که چرته تاسو ته پته وپا کې خیر، خیر نه مراد امانت ته کړه د امین سره ده. شر او فساد باندې کوي کما آزاد کو. دارنګ خیرن قدرت علی الکسب، چیرې آزاد میں کو اسم ځان له پیسې پیدا کولای شي راش آزاد کا او کاغذ تا ته جماعت مکاتبه تو کا صورت ادا ده جوړي غلامی او کدا غلام څونه کار کسب کوي دا ټول غټه د مالکی. اوس دا غلام راولګي دی مالک ته وي په ما پیسې مقرره کا زبدا وګټم طالب در کم ته مې داغي په بدله کې آزاد کی، دا د مالک احسان ده. ذالک دا غټ ځان لجمع کا دا غټ ازما ده ولې کدو څه کتابت ته کړو غټ خود مالک وا وزد سے احسان مې ده چې ته جمع کا او مال دونه پیسې را کتاب آزاد کړ. الله یې کړه دې څه کولو سوي کا واتوهم. اوس دا خطاب د عام مؤمنانو ته چې اوس دې مکاتب ستاسو تعاون کوي دې پیسو د کتابت ورکول کوي، زکات ملور کوي، نور صدقات ملور کوي چې دا غلامین آزاد شي. واتوهم ورکه دې کاتبانو ته مم مال الله، مال الله الذي اغمال آتاكم چې الله تاسو درکړي.
او لور کوي ولا تکریو فتياتکم علی البغاء اوس دې کې الله رد کوي په یو بل خبره جاهلیت والا انځي بساتلې وي او پاغه ان زبانه به بدعملې نه کولې او پاغه باندې پیسې پیدا کولې عبد الله ابن ابي سم د قصه دو انځي وي هغه انځو ایمان راوړیو او دیو په د پاسه زور کوچا بدبلی کوا الله د آیات نازل کو ولا تکریو تا زور مکوې فتياتکم په خپل انځو فتيات نه مراد انځي دي علی البغاء په زنا ولې حروب زنا نه کولا تابع انځو دا کولا ان اردنا تحصنا کچرت اراده لري دا انځه تحصنا د پاکي بیا دلته ان اردنا تحصنا دا قید احترازی نه ده کاغي اراده د پاکي نه ونه به پزور جایز ده نه کې اراده د پاکي او کې نه په دوه صورتونو کې ان زبانه زنا کول جایز نه وي هغه باندې پیسې پیدا کې چون کې دا قید واقعي وو ځکه دا ان زبانه دی زیته کو زور به بدکاری کول سره دا چې دا غي نفرت کوله نفرت بل اقرا چې کوم نه کنه اقرا پای کې رضا خو به په زنا باندې په داخله نه داغي په اختیار داغي خو کنه دا قید مزید قباحت د پاره ولګو ګونه کاغه رضای دا کار ناروا ده او چې هغه ناراضه ده ته په بیکینو به په طریق قولا ناروا ده هم کوي لتبتغوا دیر پای تاسو ولټوي عرض الحیات الدنیا سامان د ژوند دنیا سامان د دنیا پیسې په غواړي ځکه ودا کارونه کوي چا دا مانام کړی دا فتيات مراد حره دا ستالور دا ستا خور دا خو مناسب زی او سشتا او هغه حر کوف ده د دې خو هم د جګه وکي او تی هغه نه ورکه د دې لپاره چې دنیا دار پسې ګرځي تب ته غرض الحیات الدنیا دا هغه د وجه نه دا هغه خو نه ای هغه دنیا دارو سره نکاح کی دیندارو سره نکاح کوي او تی پرې نه دام په دې کې داخل ده هم کوا دینداری غواړي خپل کوپ سره نکاح غواړي ته د پیسو غموړه وما یکریو نچا چې زور کو په دې باندې فین الله یقین الله تعالی من بعد اکرای کن پس د زور کول نه په دې خزو بخون کې آرام کون کې ده دلته دا بخون کې د خزو د پاره ده اچا باندې چکرا شوی دې ته الله بخنو کی که معذور ده ها څوک چې په اقرا کوي هغه ته الله بخنه نه کوي او نو سزا ور کوي ځکه چې هغه په خپل عمل کو معذور نه ده چې دا قبیح عمل کوي هغه مجرم ده هغه ته الله بخنه پدې نه کوي ان الله بخون کې ده ایمانا شو ولقد انزلنا اليكم آيات مبينات اوس دې آیات کې الله به عظمت شان بیان قرآن هغه ته ترغیب ولقد انزلنا پتا قسم بیان کړی دي آیات نازل کړیم دي الیکم تاسو ته آیاتنا مبینات خکارا آیات الله نازل کړی دي آیات مبینات ومثلا او بده کې حالات دي من الذين خلو دا کسانو چې تیر شوی دي من قبلکم مکستا سنا مخکینو کسانو احوالم الله بیان کړو وموعظه او بده کې نصیحت للمتقین د پاره د متقینانو هغه د پاره کې نصیحت ده الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح
په دې کې الله تعالی عظمت شان بیانې دي ایمان په زړه د مؤمن کې او به مثال ورکړي د کافرانو او د هغې د کفر دا تیری دي الله نور السماوات والارض الله نور معنا منور او مدبر ده منور او مدبر مجاهد معنا کړی دا الله نور السماوات الله تدبیر کوونکی د اسمانونو د زمکو ده عبد الله ابن عباس معنا کړی دا الله خالق السماوات والارض الله هدایت کوونکی د اسمانونو د زمکو والا او تا الله په نور باندې دی حق طرف ته لار مند کوي او داغه په هدایت باندې د گمراهی نه بچ کی اچھا معنا کړه مزین الله خسته کوونکی د اسمانونو د زمکو ده اسمان خسته کړه په نور او پس پوک مې پستورو زمکه خسته کړه په انبیا او په علما او په نیکانو دانګه په نباتات او په ونو ته معنا شو الله نور السماوات نور دې معنا منور ده رڼا کوونکی ده تدبیر کوونکی د اسمانونو د زمکو ده مثل نوري وذ الله تشبيه ور کوي د ایمان د مؤمن په زړه کې پروت ده داغه ډي وی سرا چې په تاقچه کې پرته او داغه تیل هم ډېر مزیداری رڼا ور کوي مثل نوري مثال د رڼا د الله تعالی په زړه د مؤمن کې مثل نوري مثال او صفت د نور د الله تعالی د ایمان او د توحید په زړه د مؤمن کې کمشکات فیها مصباح پشانت د تاقچې د فیها مصباح چې په دې کېږي وي تاقچې زکه ویاله کله چې لاټین په دې ځای کې خوستلې شي چې شاته یې بند دی رڼا به ډېره تیز وي مخه ته رڼا تیزیږي المصباح دا دیوه چې کومه ده فی زجاجه دا به شک دنه ده کله چې لاټین ته شیشه ولګي نو د دې شیشې یو بل څه د انعکاس د وجه نه رڼاګان ډېر لري خوريږي ها زجاجه تو دا زجاجه چې کومه ده د شیشه په خپله دا دونه صفا د کانا کوكب دري ویا کې دا ستوره ده دريم پړقا کوونکې من شجره مبارکه دونی مبارکنا زيتون اونت مراد ده زيتونتن دا ونه د زيتون ده ها توصیف وکړو د زيتون په مبارکه وجه دار چې یو خدای عمر ډیر وګړي ول پیدې په ګډې دي پیدو کیو فایده دا داغي تیلم خلق استعمالي پانم استعمالي میویم استعمالي بل تدې تیل په دیوه کې استعماليږي او دا په ټولو تیلو کې ډېر صفاپ تیل رڼا والا بل فایده په کې دا چې دا زيتون تیل لایستل ماشینونه نه غواړي هر یو تنه په اسانه دا تیل لایستې شي اول ونه د طوفان نرستو چې ناله شوی زيتونو او یا پیغمبرانو ته دعا کړې د برکت چې پاک ابراهيم عليه السلام کوم ده دا د ونه دا چې د برنواله تر لاندې ټول زی پوری پانه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم کول زيت ودګینو و زيتون تیل خوري او پاغزانم غړوي فإنه من شجره مبارکه دا شجره مبارکه ده دا تیل دي زيتون دونه نه دي شرقيه
ولا غربيه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه دا ونه د زيتون دا لا شرقيه نه مشرقي طرف کې دا ولا غربيه او مغربي طرف کې دا بلکې ټول ورځ نور ته مخامخ ولاړی نور پراخیږي سب راختلو ټیم کې هم پریوتلو ټیم کې په هم او د دې په منځ کې هم ټول ورځ پنوري هکلا چې ونه نور ته مخامخ اغړې رډولې ولې دې ځکه واجب صرف سار کې پنور لګي به پنور نه دا ونم ډیره خنه اجما خام کې به صرف نور لګي مازیګر ټیم کې سار کې پنه لګي دام خنه منځ کې دا فقې وته ولا غربيه یمانا دا عام علماء دغه معنا کړي عبد الله ابن عباس اور ټول ورځ په نور لګي هم زجاج دې سي معنا کړي چې صرف مشرقي نه دا او نه مغربي دا انصار کې په نور لګي یا مازیګر کې په نور لګي نه وخت راختو کې په نور لګي په منځ کې پریوتيږي دوه ټیمونو کې او یادل ته شرقیه ملبانا شام کې د شام کې تاونه د شام دا لا شرقیه د څه کې نه دا چې د دنیا اخر کوټ د مشرقي او نه د دنیا اخرنه کوټ د مغربي پای کې نه دا بلکې دا په شام کې راکته او په زيتونو کې د شام زيتون چې دا ډېر مزیدار دی لا شرقیت ولا غربیه یکاد زيتها نږدې دې تیل د دې یضیء چې په خپل رڼا او کی ولو لم تمسس نار اگر که ورته ونه لګې ونه شفاف تیل دی دغه وته ویم نه لګې دا په خپل رڼا کوي ولو لم تمسس نار نور لا نور رڼا دا لا نور اند پاسه د رڼا خپلم تیل مزیدار بیا د پاسه ته ور ولګې نور رڼا تیز شي ابه ګورا دغه مثال کې چې کوم امور الله ذکر کړي دا دلالت کوي په کمال رڼا ولی اول دیوا دا کدا تاخچه کې پرته نه نو بیا د رڼا منتشر کی خوريږي پورا رڼا نه کوي څه د سلاړ شي څه د سلاړ شي او چې کله دې بډیوا کې خوست دا کې تاخچه کې خوستلا به د دې هغه ټولې پلوشي راجامه شولې رڼا ډېره مضبوط دی ولې د دې د رڼاګان یو بل ته منعکس کیږي به مخ کیږي دویم په دې دیوه کې چې کله تیل اچي نو کتیل صفاو رڼا هم د دې صفای او کتیل ګندو نو داغه مطابق بغرنا مقزي ول بلب ده شاته نه بجلی په ډېمي رڼا به کمي او چې شاته نه بجلی په صفاته زدا رڼا به هم تیزي نو د دې د تیلم چې کړي بالکل صفا دي او زيتون تیل دي پاک صفا او بیا نور په ټول ورځ لګیدل کله تیلو کې د ونو د وجه نه فرق پکې راځي نو دلته ویل چې دا د سیونه د شام کې راخیږي مشرقي نه ده مغربي نه ده نو دیو جن دې رڼا ډېره صفا ده نور نه نور زه تشبیه څه مطلب ده علماء اختلاف دې پتی تشبیه کې دې تشبیه مقصد څه ده یو قول لا ده دې تشبیه مفصل وایي اسو کو دا تشبیه مرکب ده
نو اول دا یو تشبیه د یو حالت د بل حالت سره او به کې تشبیه د جز مقصود نه وي معنی دا چې ګوره الله تشبیه ور کړی د خپل نور د ایمان چې په زړه د مؤمن کې د په وضاحت کې په شان ته دی ډیوي ګوره دی ډیوي رڼا څونه صفا ده واضحه ده د قصید مؤمن زړه کې چې کوم ایمان پروت ده هم داسې واضح ده صفا ده اجزا کې وي تفصیل ته ضرورت نشته دویم قولای دا تشبیه مفصله ده هر جز د بل جز سره مقابل ده نو به ابی ابن کعب نه قول نقل له دا مثال ده د مؤمن نو مشکات نه مراد د مؤمن نه پسته او زجاجه نه مراد داغه سینه ده او دی مصباح نه مراد کم چې الله تعالی د پزړه کې ایمان او قران چوله هغه تشبیه ورکړه چې اسرا مصباح سره ها دا دیو د سره بلیږي د زیتون د تیرو نه بلیږي دا شان د دې مؤمن پزړه کې دا ایمان دا بلیږي د اخلاص نه شجره الاخلاص اخلاص باندې دا روان دی وګوره لکه دا ونه چې کومه دا هر وخت تر تازه ده ځکه هر وخت په نور راخیږي دغه سي مؤمنم الله تعالی به هر قسم فتنه ساتي او که امتحان پیرام شي الله بوله اجر او ثواب به ورکړي ولې کسي ورکاو الله ولا څور کړ پاغه شکر کوي که امتحان پر راځي صبر کوي فیصله کوي د عدل نه کار لري که خبره کوي رښتیا وایي نور انا نور ده کنه دغه وجنه په ټول حالاتو کې ابعاد الله عنه دا خبرم نور ده عملم نور ده شرط جزیه غم نور ده کم زنه چوزیم نور ده نور لبه ورزی پورز د قیامت جنت ته الله بوزي دا دغه ست تشبیه شو تشبیه مفرق شو التشبیه مفصل شو او یا داسې والا تشبیه مفصل مشکات نه مراد صدر د مؤمن ده مؤمن سینه ده زجاجه زړه ده الله تعالی تشبیه ورکا د مؤمن د زړه د شیشې سره یو په نریوالي کې بل په صفاوالي کې بل په مضبوطوالي کې شیشه نرم ده صفام ده مضبوط هم ده د قصې مؤمن زړه ده ولې مؤمن چې کوم ده هغه په زړه کې مرحمي دارنګي نرمي په زړه کې محسوسه وي او بل سونه حقایق چې دي علوم دي هغه دي انسان په زړه کې هغه راځي دا هغه پوجا باندې خیر او د ګندګونه ځان بچ کړي او شیشه مضبوط تر د قسم مؤمن زړه د کافرانو په مقابل کې نرم ده هم مصباح نه مراد هغه نور د ایمان دی د پزړه کې ایو قدم من شجره مبارکه هغه ګورغه دیوا د زيتون په تیل باندې روانه ده دلته شجره مبارکه شجره د وحده چې دې مؤمن ایمان غذا د سن اخلي د وحینا تاسي وحي چې لا شرقیت ولا غربیه د يهودیت او د نصرانیت ومنځ کې ده ان تشبیه د قران د ونی سره ور کړو
ځکه اصل مضبوط ته څنګه داغې نه دي دغه قرآن هم ده هي یکاد زیتون مراد طاعت ته اے مؤمن کله قرآن دراتلو نه په غیر می نو په دې زړه کې دنه حق پیجندل شته په سبب د فطرت په ایمان جوړ دی دا غي د وجنه څخه کوي حق پیجندل شي لیکن د لپاره ماده نشته د دې وجنه ماده د حق د بار طرف نه رااله نور زیات شو نور انا نور رڼا شو د پاسه د رڼا فی بیوت ويضرب الله نور يهد الله لنوره من يشاء هدایت کې الله تعالی لنوره د پار د رڼا خپل مېشا او چاته چوغاړي ويضرب الله الامثال او بیان الله تعالی مثالنا للناس د پار د خلقو لا د خلقو د پار قسم مثالونه بیان والله بكل شيء عليم او الله تعالی بكل شيء عليم پر شی باندې پوهه ده هر شی باندې الله پوهیږي فی بیوتنا دین الله وان ترفع ويذكر في اسمه فی بیوت اذن الله اسدام متعلق ده د آغا صفت والا د مشکات د پاره یا د مصباح د پاره یا د زجاجه د پاره او یا متعلق پتو قدو پوره معنا فی بیوتن دا بلیږي چرته دا ډیوا پوچت ځکه دا چې جمعات کې دنه پرته ده او یا ولنه فعل لرو باسا نو فعل معنا سبحوا الله پاک کی بیان ہوئی انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.